الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو الله پاک احسان الله پاک کرم د الله په توفیق سره داسې مجلسونو شرکت مونږ راکو. فرمایي چې کله داسې مجلسونه ولګي چې کوم مجلس کې د الله پاک ذکر کېږي به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل کېږي. فرمایي آخر کې فرشته اعلان کوي تاسو بخښلي شوي پاسئ او ستاسو ګناهونو په نیکو سره بدل شو. او بیا د الله پاک عظیم کلام په تمامو کلامونو کې لوی کلام قرآن مجید دی او دې ختم کې فرمایي د هر کس یو دعا ضرور قبلیږي. دې په ختم دا پر الله پاک فرشتي خودسي رالیږي او په دعاګانو باندې آمین وایي. او بیا هغه مور پلار دې خوش نصیبه دی چې چا په خپل بچو قرآن وي او نن د هغه بچي ختم دی او هغه استاد خاص کر زمونږ دا ملګری چې دی یقین وکړه ډېر د خوش نصیبۍ خبره ده او دله داد ورکولو خبره ده چې دی په کم فیلډ کې د هغې نه راووتو بیا په خپله علم ته کېناستو او بیا هم دله الله پاک توفیق ورکوټې غوندې ذکي د قرآن مجید د خدمت دپاره مدرسه کوله وکړه. هم د لوی علماء کرام خدمتونه کوي حافظان کوي او دله الله پاک دومره لوی همت ورکو چې د الله پاک په توفیق سره مدرسه کوله وکړه. قرآن مجید ماشومانو د قاعدې نه د ناظرې پورې شروع وکړه. الله پاک نور توفیق وله ورکړي او بیا خاص کر د محلې دپاره خوشنصیبي ده چې داسې کس دوی سره پاتې کېږي چې یو د دین خدمت دپاره سهار ماښام نعتخواني هم کوي مدرسه هم چلوي په خپله علم حاصل کوي او الله پاک د خیر ذریعه ګرځي. الله پاک چې مونږ تاسو لږ دنیا د زندګۍ لپاره لېږلي دغه د آخرت تیارۍ لپاره لېږلي دا بچي باندې چې نن قرآن کریم مونږ وایو علم پې حاصلو د دې ثمره په دنیا کې آخرت یوانو کې به میلاویږي. د قیامت په ورځ به عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي حضور علیه السلام فرمایي چې دومره سخت ورځ به وي چې هر انسان په لغړ توغړ بلا ولاړ وي او سترګې به اسمان طرف ته نیولې وي. عایشه رضی الله تفض یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل نه حیا نه کوي وی عایشه دومره سخت ورځ به وي چا کې دومره جرأت نه چې ځان ته وګوري په دغه ورځ باندې په دغه میدان شهر په ورځ باندې به هغه قرآن قاري ته هغه ناظر خوان ته دغه مور پلار ته به اعلان کېږي ای د پلاني مور پلار مخکې شئ او دوی ته تاج الله جل جلاله په سر به کړي او اعلان به وشي دا ستا په خپل بچي باندې قرآن ویلی و عظیم کلام ویلی و د دې برکته تاج تاسو اعزازي ستا د بسر تاج ایښودی شي او د دې مور پلار به مغفرت کېږي. روایتو کې راځي وی چا چې په خپل بچي باندې قرآن حفظ کو قرآن کریم په یاد کو 15 کاله شپږ کاله ولګېدل او د په خپل بچي تمنا و دیش کردوی دریش سپارې قرآن مجید په سینې کېښودو دا حافظ قرآن د قیامت هغه کسانو باره کې چا باره کې جهنم فیصله شوي دا به 10 کسان جهنم نه راګرځي جنت ته به بوځي چا علم کړی وي. فرمایي قیامت په ورځ به الله جل جلاله دی عالم له دی حافظ له مقام به ورکړي دی مقام ته لاړ شي د فرشتونو تپوس کې زما مور پلار وستا مور پلار خو د ستا په جنت چې کم ورکړی د هغې کې نه دي هغه لاندې درجو کې دي دی به چې زه خو دلته نه پاتې کېږم چې زما مور پلار په کم ځای کې زه بلته یم الله جل جلاله ته فرشتې به عرض وکړي الله به فرمایي ورشه زما دا بنده مه خفه کوئ دا مور پلار هم دې مقام ته ورسوئ. دا حافظ دا ناظر خوان د قیامت کې سختو کې به لاس ورکوي
دله په هغه ځای کې لاس ورکړي چې نه مال پکار راځي نه بچي پکار راځي نه خپلوان پکار راځي د یو نیکي پسې به دی ګرځي نه به میلاویږي خو د بچي قرآن ویلی دین خدمت یې کړی وي دین یې زده کړی دا بچی به دې سختو کې لاس ورکوي نن په بچي باندې کلام وایو ولې افسوس دا دی چې موږ سره قدر نشته خپل ګریوان کې وګورو چې زموږ بچی په مدرسه کې څومره وخت ورکوي او د مدرسې استاد له موږ څومره تنخواه ورکوي دغه بچی سهار سکول ته ځي دی کالج ته ځي د باندې څومره خرچې ورکوو او څومره موږ پیسې به د باندې خرچ کوو صرف د دنیایي فنون زده کولو دپاره بس نن موږ د الله کلام موږ سره قدر نشته دنیا آخرت کې به الله پاک د تر و تازه ساتي څوک چې د قرآن یې زده کوي په دې باندې عمل کوي پکار چې دوی مدرسې آبادې وي ځای په دې مدرسې وي نن د دنیا لږ تعلیم دپاره بچي له پینټ شرټ واغوندو د غیر لباس ورته واغوندو او په زرګونو پیسونه ورکوو خو د قرآن مجید دپاره صرف مازدیګر نه بعد لږ وخت وباسو او لږ وخت وباسو هم د خانوپرې په شکل کې مونږ که تاسو مونږ غواړو چې د قیامت سختو نه مونږ له امن کي د قیامت مونږ درته مونږ دپاره سپارشي څوک پیدا شي په خپل بچو علم وکړو قرآن پې و دا په دنیای پی ایچ ډي او په بی باندې نه میلاویږي دا په عظیم کلام په خدمت باندې میلاویږي دا مرګره الله پاک تاسو محلې ته رالیږلی یعنې خوشنصیبه تاسو یې د ده څومره تاسو داد کولی شئ د ده څومره تاسو د سره مدد کولی شئ دی به نور الله پاک دره توفیق ورکوي د دین ذریعه به ګرځي د مدرسې نه حافظان قاریان الله پاک به جوړي اجر ما تاسو ته میلاوي تعاون به موږ تاسو کو هسې دنیا خو یو دنیا نه خامخا تلل دي چې لاړ شي که نه هېڅ په کار نه راځي سترګې پټو شي بس خبره ختمه شوه زموږ خو یو روایت دی یو خیرات ور درې مرد باندې وکړي نوم دپاره بیا څوک بیا خبر لم نه دي چې دا زما پلارو په خپل ژوند خپل الله سره جوړ وکړو خپل بچو حفظ وکړو ناظره پې ووایو په خپل نشي په خپل ګاونډیانو ووایو که په خپل شي مدرسو والو سره د مدارس سره د علما کرامو سره د حافظانو سره مونږ خیرخواهي جذبه ساتو د دوی سره دوی هر تعاون کو الله پاک قیامت حشر به دوی سره کوي دوی نبی علیه السلام فرمایي یا عالم جوړ شه یا طالب علم جوړ شه یا خادم جوړ شه یا محبت کوونکی جوړ شه پنځم مه جوړه ورنه هلاک به شي اول خو په خپل علم یې زده که په خپل نه شي زده کولی چې کوم یې زده کوي د هغوی خادم جوړ شه د هغوی خدمت کوه که هغه هم نه شي کولی هغوی سره محبت کوه بغض مه کوه ورنه هلاک به شي نو که څنګه دې ملګري خبر وکړه د هر مجلس خپل اثر څوک د نیکان سره ناسته پاسته کوي د باندې نیکۍ اثر به کېږي څوک د بدان سره پاسته کوي دا اثر به کېږي نبی اسلام مثال ورکړی دی مثال د انګر بټۍ ده د انګر سره څوک کیني که د باندې بسر کې ونه لګي لوګی چېرته نه دی او که د خوشبو په دوکان کې دی کیني که دی والی نه خوشبو د باندې لګي چېرته خوشبو پې لګي لکه مونږ د نیکانو سوالیان سره کینو د هغوی سره به حشر کېږي دنیا کې د نبی اسلام فرمایي که محال کې سړی مري په دغه حال کې مرګ به راځي او دوی امرونه خپل الله سره جوړ وکړو ډېره لږه زندګي ده څه پته لګي چې دا آینده ماښام زما ستا په رڼو سترګو باندې کېږي که نه کېږي آینده ماښام زما په ستا په کور کې به ګوري پته نه لګي د هغې نه مخکې خپل الله سره جوړ وکړو دنیا لږه زندګي ده سبا چا نه لیدلی چا خپل تیاری کو خپل الله راضي کو دنیا نه دی کامیاب پس الله کریم دی الله رحیم دی الله ډېر مهربانه دی هغه کرم څه انتها نشته دغه رحم څه انتها نشته په خپل بندګانو ډېر بېحد مهربانه دی الله په یو توبه باندې ټول عمر ګناهونه معاف کوي د یو ندامت اوښکې سره الله پاک درته ټول د ګناهونو سمندر الله پاک مړ کوي الله سره جوړو ډېر مهربانه انه هو التواب الرحیم یو شیخ صاحب خپل کتاب کې لیکلي دی د ټکي معنا انه هو التواب الرحیم الله هغه ذات دی چې ډېر زر پخلا کېدونکی او بار بار پخلا کېدونکی مهربانه دی یقین وکړه په هر حال کې چې الله ته متوجه کېږي که نه فرمایي فریاد الله پاک د کافر هم نه رد کوي مظلومي که نه د مال کافر هم نه رد کوي بیا چې مسلمانې د حالات راشي د الله طرف ته متوجه شي چې الله سره جوړوي د تر چې دنیا کې پریشانه به نه شي هر حال کې به په د قادریه سلسله کې یو لوی پیر تېر شي حبیب اعجمي رحمت الله علیه ملنګ سړی و فقیر سړی و بیبي ورته وایي حبیبه ته سهار دی او ماښام راځي ذکر او تلاوت او زه په وچه روټۍ ژوند نشم تېرولی لاړ شه څه مزدوري وکړه څه دیاړي وکړه څه پیسې راوړه سالن خو سره وي
ټول عمر په لوږه تنده مونږ ژوند تېرو دی ښه دی یا سهار راووتو قرآن شریف یې راووستو یعنې ما دې راوتې لاړ ځنګل ته خپل عبادت کوو ماښام راغی ماښام بیبي تپوس کوي حبیبه مزدوري دې وکړه وایي ښه ډېره مزدوري مې وکړه وایي پیسې وایي جي چا له مې چې کار کړی که نه هغه باندې ډېر احسانات دي ما له حیا راته ماته پیسې غوښتې بیبي خاموش شوه سهار بیا دویم ورځ بیا دغه شان لاړو بیا ماښام راغی بیا بیبي تپوس کوي بیبه کار دې وکړو وایي د پرون نن مې ډېر زیات کار کړی ښه مزدوري مې کړې ده وایي پیسې یاره پرونۍ خبره ده ما باندې ډېر لوی احسانات دې مالک کړي دي اما له شرم راته چې ما پیسې دې غوښتې ده ښه ده خو د بیبي یو ټکی ورته وي سبا چې ځې که نه اول د خپل مالک ته ووایه چې ما له شته پیسې راکې ورنه کار به در سره کومه او که نه راکې بل چا سره وکړه دی په ډګه ډېر خفه شو د خپل رب در پرېږدم چېرته لاړ شم سهار بیا ووتو لاړو ماښام چې راغی نو چې دوه ورځې ما خو خپل بیبي له خبره راوړوله اوس به څه وایم خو سمجھ کې نه راتله بار به کښېنم چې نیمه شپه چې لاړ به شم دو شوي به وي خبره به تېرې شوي نیمه شپه شو دی روان شو کور ته چې کور ته څنګه نږدې دي و د کور نه لوګې خېږي او د پخلي خوشبو م راځي دی حبیب په کور کې ودیشتې څه دا چاړه به څه خوږ شوي څه ورکړي به د دروازه وډبوله بیبي راووته نوې لباس اغوستی نوې جامې اغوستي او نوې لوپټه اغوستي دی خو چې دا پرونی خبره هم راته نه کوي چې دا وخته دې ولې کو پیسې دې که راوړې که رانه وړې بیبي مخکې شوه بیبه ته د چا کار کوې واقعي ستا مالک ډېر کریم دی دی ولې لاس نه ونیو را دننه ګوري د هر شي ډېري لګېدلي دي د خوراک د جامو وی ته کار د وجې لیټ شوي که نه ستا مالک دا کسان را لېږلي وو دا هر څه راوړي دي دی په جړا شو چې په جړا شو نو حبیب به جاړه مه پیغام هم پرېښودی سوال جواب پرېښودي وایي څه سوال جواب پرېښودي حبیب ته ته په مزدورۍ کمې مه کوه زموږ ورکولو کمې ونه کړو یا الانسان ما غرک بربک الکریم الله ډېر کریم دی ډېر مهربانه دی موږ الله سره جوړ کړو یخونک دین کې دنیا آخرت سکون الله یې ښودی دا ټوله منډه دنیا سره پاره کوي دی چې ما سره مال ډېر شي مال سره به څه خسته کو غټ کور به وي کوټۍ به وي اعلی قسم فرنیچر به وي قیمتي څیزونه به وي هغه به څه زه به خوشحاله یم دا دوکه ده هر څه به وي پریشانه به وي چې کله دیني الا بذکر الله تطمئن القلوب الله قرآن کې فرمایي څوک چې د ما دین نه مخ واړي که نه زه به ژوند لنډ تنګ پریشانه به کړم او قیامت پر ډون به راپاڅوم بیا د مبارکباد ورکوم تاج اکبر صاحب له دومره همت یې وکړو الله چې دا خیر وکړي د داسې فیل نه راوتی چې ټول مرګانې بجانو کې تېر کړی بیا ووتو بیا علم ته کېناستو الله پاک توفیق ورنو تاسو محلي واله پکار دي لیکن مونږ دته خو بار بار وایو چې هلته راځه هلته مونږ سره به اوسېږي خدای نه مني بس تاسو ربینه لګېدل ده بلوګرام کې مونږ له کور هم کتلی یو کال مې راځه ښکلی ښایسته کور دی مونږ سره پاتې کېږي د شګۍ کې زه نه دلته پاتې کېږم دلته ما ډه لګېدلی دی دا محلي واله مې خوښ دي ښه خلک دي را سره نو موږ څو ځله ورته وینا کړې تاسو لیکن ښه حوصله افزایي کوئ داسې خلکو یاره کم سے کم لږ حوصله خو پکار ده که نه یو نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه او چې کله به جنګ حنین وشو نبي علیه السلام مال غنیمت کې ډېرې صدعایې خلکو کړې وه چې نوي اسلام کې داخل شو حوصلې دپاره چې داسې خلک داسې خپل فیل پرېږدي چې موږ داسې بې یار مدګار نه پرېږدو حوصله که نور نه شي دا ښایسته خبره ورسره کولی شو که نه چې بس موږ نه موږ خپل کار به کوو موږ مسلمانان یو موږ دا غواړو چې مسله دیندار دی او خپل یو ډېر د غلط ماحول نه دی راوځي او دی ما ستا په ماحول کې پاتې کېږي دینداري اختیاروي ما ستا دومره د حوصله افزله کړو چې شاته واپس لاړ نه شي نو خو رزق الله پاک وعده کړی دا رزق الله پاک ورکوي خو ښایسته خبرې نور نه شي والی ناسته پاسته سره سلام دعا کولی شو نشي داد ورکولی شو شاباسۍ ورکولی شو ماشاءالله د به حوصله زیاتېږي داسې ورځې چې دی به دلته یو کمره کې پاتې کېدو ده ته ما وی دنیا لږ ژوند مستقل ژوند نه دی ارضي ژوند دی دا به هم ختم شي د الله پاک الحمدلله د خپل د سر سوري ورکړو دا به نرسه ورکړه الله به نور توفیق ول ورکړي نو موږ تاسو انشاءالله د دې دیندیانو سره کینو د دې خلکو مرسته کوو د دې ذریاتو خیال ساتو یقینا که الله د دې برکته موږ به خیال ساتو یو عالم فرمایل د کراچۍ مدرسه کې ناست وم یو سړي 2 کروڑ روپۍ راوړي 2 کروڑ روپۍ
بالکل کلین شوی کوو. ما تاسو کو دومره پیدا ولې مدرسې کې ورکه مې نه پیژنم ما ته سمندر ښکاری یاو ودا چې ولار دې کنه دغه صدقو د برکت ولار دې کدا نه کوم به حیدرآباد هم واړولې وي یخنو کله دا لوی صدقه به دې خلکو نه کانو خلکو ها چې یو نیک سړی توجود الله نه جدا نشي دا زرګون نور خلکو امداد نه دا غوړه نه کوم ان شاء الله کنه نه کو پر بچونه چا بچونه حفظ د خپل فتوی دنیا تعلیم په ګل سم دي کو شپاره سم دي کو یو حافظ دې جوړ یو عالم دې جوړ کا چې قیامت کې تعالی به هغه سخت ګلاس درکې تا بر سفارشي به جوړ شي نه خنه الحمدلله علماء کرام سم آسان کړي چې د مسعود داسنه پیسونه واړي اے کتابونه خپل ورکي خپل وخت ورکړه د مدینه زکه مفتو کې ورته خای اګور د موږ په مفتو کې نه زکو او دنیا د څومره د دنیا له فنون د پارس کولونو کې څومره خرچې کو نه کوم د دین زکو یقین کو دنیا خد الله پاک جوړي الله ته منتصر عمل کول